بسم الله الرحمن الرحيم. بے ادبی سیوا شول بے ادبی سیوا شول والله که مخکې دومره بے ادبي وه لکه په دې درېو څلورو کالو کې چې د بې ادبۍ انتها بېګا د بې ادبۍ انتها دې ته ورسېدله چې په دې مرګره کې په یو جومات باندې نه هلکان ورننوتل او د یو مفتي چې کوم دی د هغې ږیرې چې کوم دی راوشلول تبلیغان غریبانان پکې ناست وو تبلیغانو باندې ګزارونه وکړل طالبان یې وجړول خدا را دا کار خدا ابرهو والله دا کار خدا ابرهو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اگر عقل په خانه کعبه باندې حمله کړې و هغه په خانه کعبه باندې نن ځان ته مسلمان کلمه گو لا اله الا الله والا وای ځان ته په دې رنګ باندې وای چې زه ایجوکیټډ یم ما ام کړی دا ما بی کړی دا ما پی ایچ ډی کړی دا ما ال ال بی کړی دا ما بی ایډ کړی ستاسو بی ایډ جهالت ته ستاسو ام جهالت ته ستاسو ام جهالت ته و ظالما تا الله د کور خیالونه ساتو تا د طالب خیالونه ساتو تا د عالم خیال ساتو پارټي دی په خپل ځبانه والا او د خوري د کور خبره خیال ساتلې پارټي دی په خپل ځبانه او ساته د پیغمبر علی السلام د سنت طریقې خبره خیال ساتلې چې یو مفتي او یو عالم ګیره دیونی ولا ظالم هغه تار اوسله ولا خوري پر الله سو شلکا خدای په کور کې د غمو د جنازې راو باسه خدای د کور د الله د خاطره تباہ او ذلیل او رسوا کا ته دومره حد راو رسې چې الله کور دې معاف نه کو یو لیډر دا وځي نه یو پاټې دا وځي نه کوا په خپل ته باندې اته کوا خدای کور ته وګوره دا الله کور ته وګوره د طالب خاطر ہوگا د عالم خاطر ہوگا د قرآن خاطر ہوگا والله 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 په دې درېو کالو کې د پیغمبر علیه السلام د ختم نبوت خلاف څومره چغه جوړه شوله او د پیغمبر علیه السلام د دین څومره ګستاخي وشوه والله که به بل وخت شي زموږ نوجوان نسل دې ته راورسېد تباه تو تباه